اوم خبره روژه مات موږ کې دا بعض بزرګان لاس پیدا سوي دي چې کتابونه هم نه ویلي روژه مات چې ګرد اذانونه ختم سي روژه مات کوي دا خبره غلطه ده هر شی اسلام زده کوي روژه زده کوي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي لا یزال الناس علی خیر ما عجل الفطره هغه زما امت به هغه کسان همیشه پر خیر باندې چې په روژه مات تلواره کوي ژر روژه ماتوي ژر روژه ماتي دا بعض کسان به بازار ته روان وي غوټه به شی وایي یا کوره ماتوم باید په ستا سره په جیب کې خرما رسوي چې الله اکبر نه رایاد شوه تا د خدای د نوم عزت دی خولې ته به چابک خرما وړې افضله دا دی چې په خرما باندې ماتوي که نه په اوبو باندې اول ماتوي په ډوډۍ باندې نه اول په اوبو باندې اول په خرما سنت ده دا ډېر غټ دغه هم دی صحت لپاره فایدهمن هم ده او دوم په اوبو باندې که خرما نه بل حدیث کې راځي نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي حضرت عایشه رضی الله عنها ته یو دوه صحابیان یو ابو تیان مې دی یو مسروق مې دی ویا ای عایشه زموږ په کلي کې دوه صحابه دي یو وختي روژه مات کوي وختي لمونځ کوي او بل ناوخته روژه مات کوي ناوخته لمونځ کوي کم فرق دی حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي دا وختي کم کوي هغه ورته وایي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کوي وایي دغه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې چابک روژه مات کوي بیا لمونځ کوي دا پر خیر دی نبي علیه الصلاه والسلام عمل مبارک هم ده دا بعض کسان وایي چابک چابک لمونځ کوو روژه مات پر قرار باندې وکړو اول د وارې روژه مات مقدمه دي بیا به لمونځ کوي اول روژه مات به کوي روژه مات به دا هم نه چې دومره په اطمینان متناسیه په روژه مات کې تلواره کول دا هم نه چې چابک چابک وګورې معدې ته تاوان ورسي درمیانه خوراک کول چې ستا صحت ته تاوان نه ونه ورسېږي او بیا لمونځ کول لمونځ به هم ځنډوي نه په کمو صورتو باندې به وایي امام بل روایت کې راځي د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبي علیه الصلاه والسلام یعجل الافطار نبي علیه الصلاه والسلام په افطار کې په روژه مات کې تلواره کول او دا واورئ د روژه مات تر مخه مخه د اذان په وخت کې دعا نه د روژه مات تر مخه به دعا کوي چې اذان اوس فورا به روژه ماتوي او دا دعا الله تبارک وتعالی قبلوي دا دعا الله قبلوي روژه مات تر مخه دا ښځې هم فارغه کوي دا غریبان دورې وزغله په ټول روژه مات باندې خواره کوي او کلمه ولا قسم خلاص یې نه ولې خدای ناس دی خشمیر د روژه مات تر مخه به دعا حدیث کې راځي نبي علیه الصلاه والسلام وایي ان للصائم عند فطره دعوه د صائم روژاتي لپاره د روژه مات په وخت کې یو دعا الله تبارک وتعالی لا ترد علی نردی خامخا بلې بات کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي ثلاثه لا ترد درې دعاوې الله نه ردوي یو دعا دعوتهم للصائم دعوة الصائم حين يفطر د روژاتي دعا د روژه مات په وخت کې ودعوة المظلوم فيها او دغه رقم د مظلوم دعا او د هغه عادل حکمران دعا وایي کله چې دی دعا وکړي تفتح له ابواب السماء د اسمان دروازې خلاصې سي پر ورځ لا دا دعا راواوړي اسمان ته وخېږي او الله څه ورته وایي سبحان الله ویقول ربي فعزتي وجلالي لانصرنک زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل جلال قسم وي چې زه به ستا مدد کوم زه به ستا مدد کوم دا روژاتي ته وایي مسنونه دعا باید سړی ووایي